زمونږ د پی ټی آی نامزد وزیر اعلی سهیل آفریدي په مد مقابله کې جی وايي مولانا فضل الرحمن خپل رور میدان ته راکوز کو او په صوبایي اسمبلی کې کاغذات نامزدګي خپل کاغذونه د وزیر اعلی د سیټ لپاره جمع کړو. هغه بل ورځ یو جرنل سے پریس کانفرنس کړو، په هغه باندې فضل الرحمن ډیر سخت کېله شوی او غوړه جواب ورکړو چې په موږ باندې ملبه ماچوي، دا ستاسو غلطي ده. دا دوه ورځې شوې چې افغانستان سره تعلقات خراب دي او بېګا د شپې جنګ هم شوی دی او په هغې باندې فضل الرحمن مکمل روژه نیولې ده او دې کې چل دی. الله دې وکړي چې د جی واي وزیر اعلی راشي چې دوی ته پته ولګي چې د سې رسو پخېږي. لږ ډېر عزت چې د دوی پاتې دی د عدم اعتماد نه وروستو د پښتنو په حقله دوی مکمل روژه نیولې ده په افغانستان کې هم او په خیبر پښتونخوا کې، په دیرا، په باجوړ، په وزیرستان کې او په اورکزو کې چې کوم پښتانه مري په هغې په حقله باندې دوی مکمل خاموشه دي او د عدم اعتماد نه وروستو د دوی مکمل ووټ بینک ختم شوی دی. مکمل دا لږ ډېر عزت چې د دوی پاتې دی الله دې وکړي چې د دوی وزیر اعلی راشي او د دوی د عزت او د دوی د منافقت دا چهره چې کومه ده د منافقت دا مخ چې کوم دی دا د قوم ته پته ولګي. او بل طرف ته اے ان پی مکمل اعلان کړی چې موږ د وزیر اعلی دپاره موږ سره ووټونه هم نشي او د پی ټی آی حق دی. او فضل الرحمن دوه ورځې شو چې مکمل خاموشه دی او منافقت کوي، نه د افغانستان په حقله خبره کوي نه د پاکستان په خیبر پښتونخوا د پښتنو په حقله په اپریشنو باندې خبره کوي. خپل رور میدان ته راکوز کو. الله دې وکړي چې د مولانا فضل الرحمن دا رور کامیاب شي او راشي وزیر اعلی شي چې دوی ته پته ولګي او چې دوی د پښتنو په حقله باندې دا کم ډالر اخلي او دا کم سیټونه اخلي چې دا ګنده چهره او د منافقت دا چهره چې کومه ده دا د خلکو ته مخامخ شي. فضل الرحمن صاحب د پښتنو په حقله د روژه نیولې ده خو انشاءالله الله پاک به دې تباه او بربادوي او څنګه چې تباه او برباد وي څنګه چې ذلیله شوي او قوم وپېژندې نو دغه شانتې به نور دی الله پاک ذلیله او رسوا کړي قوم ته.